الرحمن الرحیم د دې ننني ډېر زیات ښکلي شمولیتي غونډې مشر جناب سراج صاحب موږ سره په سټیج باندې موجود زموږ او ستاسو د سترګو تور د قومي وطن پارټۍ صوبایي سپه سالار جناب سکندر حیات خان شیرپاو صاحب دلته موجود د قومي وطن پارټۍ منتخب ناظمین عهدهداران خصوصا د دې کلي علاقې ډېر زیات قدرمندو مشرانو او د جوش او د جذبې نه ډک نوجوانانو السلام علیکم نن دلته چې موږ څه محسوس کړل د دې علاقې د نوجوانانو دا کومه جوش او جذبه چې موږ ولیدله او بیا موږ څه ډېر وخت نه بعد په خپل میټینګ کې د نوجوانانو دا کثیر تعداد ولیدو نو دا خبره د دې نه دا ثابته ده چې زمونږ په نوجوانانو کې هغه پوهه راغلې ده هغه شعور پکې راغلی په کوم باندې چې موږ نه 10 کاله مخکې په یو نوره باندې زمونږ نوجوانان دا بېلارې شوي نن د هغوی سوچ هم بدل شوی دا د دوی د دې جوش او د جذبې نه پته لګي دوی چې د خپل صوبایي چیرمین کوم استقبال وکړو عزتمندو امجد صاحب خو څه تفصیلي خبرې وکړې خو زما په خیال په دې نه تقریر ته ضرورت شته ځکه چې د ملي مشر کارنامې دا چې څوک خپل سترګې پرانیزي هر چاته په خپله محله کې د دې پته لګېږي او بیا تاسو خلک چې د دې ځای چې کوم قدرمن او عزتمن خلک دی او خصوصا دلته اکثریت د عثمان خیل قوم دی نو دوی د یوې لارې خلک دي د دوی عمره شریف خلک زما په خیال او د یوې لارې خلک دوی چې پرې چاله لاس ورکړي نو که دا لاس یې پاتې کېږي خو هغه سره مرسته کوي او بیا دلته که تاسو وګورئ زه صرف دې نوجوانانو ته وایم دا مشران دا پر څه باندې پوه دي خو دې نوجوانانو ته زه وایم چې تاسو دې 10 کاله کې وګورئ چې په دې صوبه د پی ټي آی حکومتو دلته څه داسې منصوبه راوړې ده چې په هغې کې نوجوانانو ته روزګار میلاو شوی آیا داسې څه منصوبې راوړي که چېرته سکول جوړ شي دا نوکرۍ داسې نه راځي چې دا به وایي چې زه 1 کروڑ روپۍ نوکرۍ ورکوم په هغې ما ته پته ده چې نوجوانان چې دوکه شوي کالکولیټر به یې راواخېسته نو چې تقسیم به یې وکړو د هغوی د یونین کونسل به پکې کم از کم 2500 نوکرۍ راتلې 2500 به چې بیا هغوی تقسیم کړو چې یاره دا خو د کور په سر شوه په هغه وخت کې خو د نوجوانانو دا سوچ نه و د روزګار مواقع چې راځي روزګار مواقع به په څه راځي چې هلته څه منصوبه راشي دې ده کې که نن تاسو وینئ که په سکول کې څوک نوکر کېږي استاد کېږي خو هلته به سکول جوړ شوی که نه چې سکول جوړ نه شي د هغې توسعې ونه شي هغې کې به څه منصوبه راشي داسې یا داسې هسپتال خو عزتمندو زه ډېر ټایم نه علم زه دې نوجوانانو ته خصوصي یو خبره کوم چې دا راتلونکی الیکشن چې کوم دی دا صرف او صرف ستاسو الیکشن دی دا ستاسو د روزګار الیکشن دی دا یاد ولرئ دا راتلونکی الیکشن دا خصوصا د دې کې دا د روزګار الیکشن دی انشاءالله چې په دې الیکشن کې موږ ملي مشر مرکز ته ورسو موږ خپل صوبایي چیرمین دا دلته صوبه کې هلته صوبې ته ورسو انشاءالله زه تاسو ته په خپله باندې په سټیج د پارټۍ طرفه واده نه دا یو حقایق دي زما د ملي مشر سوچ دا د دې علاقې نه غربت ختمول دي دا نوجوانانو له روزګار ورکول دي او د تاسو نوجوانانو انشاءالله چې په راتلونکي به دغه ټنیا ورکړي به انشاءالله دا د مومن ډیم چې کوم دی دا هم سر ته رسېږي او انشاءالله دا ټول روزګار به د دې علاقې د نوجوانانو ته میلاویږي زموږ دپاره دا ډېره زیاته د افسوس خبره ده زموږ ملي مشر چې په اسمبلۍ کې نه و تاسو وګورئ زه نن تاسو ته دا ښیم چې په پنجاب کې درته ښیم
په کراچۍ کې درته ښیم په اسلام آباد کې درته ښیم چې دې د پښتانه چې کوم دی د آفتاب خان هلته نوکران کړي دي او زموږ دپاره ډېره د افسوس خبره وه چې دې ځای نه بېشماره خلک چې کوم دی دا د پنجاب نه راغله او زما او ستا په ځای کې نوکري کوي څه زما او ستا مشر په اسمبلۍ کې نه و انشاءالله و انشاءالله الله پاک موږ له داسې قیادت راکړی دی دا یاد واورئ نوجوانانو دا موقع ده او قدم ضایع کړه د دې اثر چې کوم دی دا په دې غونډه علاقه باندې ګوره بیا لویږي بیا چېرته دوکه نه شئ او ور په ور باندې به ګرځئ په دې به هم نه دا کېږي چې تاسو بس په ځای باندې کښېنئ نور نوجوانان چې کوم بېلارې شوي دي هغوی سره به هم کښېنئ چې په سړه سینه هغوی سره کښېنئ حقایق به ورته ښایئ هر یو شیز به ورته خبره کوي شکر الحمدلله زه داسې ملي مشر لرم چې هغه ته هم ډېر په کوم عمره کې هغه چې بیا سیاست ته راووت په ډېرو زیاتو هم وختو باندې پاتې شو خو شکر الحمدلله د نن ټیمه پورې زما په ملي مشر باندې یو قسم الزام نه دی لګېدلی یو خبر الزام ته نه دی لګېدلی زما